بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل العامل في المفعول به لقيام قرينة مقالية أو حالية جوازا نحو زيدا لمن قال من اضرب زيدا، فحذف الفعل لقرينة المقالية التي هي السؤال ركلكيتيسكا أو نحو مكة للمتوجه إليها أي تريد مكة فحذف الفعل للقرينة الحالية. صحیح شرع ده برو گوری ورسیم. دا دویم منصوب متعلق بیان شروع چې مفعول به ورته ویل کیږي او موږ دا ویلو مفعول به کې به دوه بحث کوو، یو به تعریف د مفعول به کې او دویم قواعد به ولا بیانو. نو تعریف هم ورل کړی واغه اسم ته ویل کیږي، دا نوم دا اسم د هغه مسما دی چې فاعل د فعل په واقع شوی وي، د فعل سره د فاعل د فعل ور سره تعلق وي. دا څه وکړه به دویم نمبر هم د دې قاعدو کې بیان شروع کړو. اوله قاعده هم دا ویلی و موږ المجموعي تور بدري قاعده ذکر کیږي. اوله قاعده د مفعول به د تقدیم مسله و فعل باندې نو درې صورتې جوړېدل. په نفس فعل باندې کله تقدیم د مفعول به جوازي او کله تقدیم وجوبي او کله د یو معنی د وجه تقدیم ممنوع ویږي په دې باندې. او دویمه قاعده دا ده چې خدای غر کا هغه شي ته نه ورپسې مخې ته بل شی ناسته نو سوال یې واچول خو طریقې هم صحیح ونه کړله. هغه لکشن وایړه به یې واچوه خلق به مخامخې ما اچوه که نه هغه خلک یې بد ګڼي چې خلکو به مخامخې څوک اچوي که نو خلک یې بد ګڼي بیا پسې خلک خاندي وایي زموږ په مخامخ یې واچو. ښه غوږ شئ لکه دا قرینه کله کله دویمه مسله د مفعول به د عامل د فعل د حذف بیان دی. نو موږ ویلي د دې قاعدې هم درې صورتې دي. دا حذف کله جوازي وي چې صرف قرینه موجوده وي، او کله وجوبي سماعي وي، او کله وجوبي قیاسی وي قرینه سره سره صد مسد موجودي. صاحب د کافی تعبیر داسې کړی دی کله حذف جوازي او کله وجوبي څلور مواضع دي. نو باغی کې یو موضع چې دا هغه د سماعي ده او درې د قیاسی دي. نو موږ درې وړه بیل بیل کړه جوازي وجوبي سماعي او وجوبي قیاسی. چونکه مخکې مسله کې قاعده کې هم درې صورت او دې کې هم درې شي درې طلاقمي د سیده کنه دا قصه ور سره ختميږي. حجي غوښ شي وته وس نو په دې عبارت کې بر د خیر سره یو راته د مفعول به د فعل د عامل د حذف جوازي بیان کړي او ور سره بدار ته چلکا په دې قرینه به موجوده یاله او قرینه عامه ده. دو قسمه دي، کله مقالیه وي او کله کله قرینه حالیه وي. او به برته باقاعده د هر یو د باره مثال ذکر کی وګورئ ته. وقد يحذف الفعل کله کله حذفي فعل العامل في المفعول به مليس مخ کې بشان دلتم په عبارت سره على مجامع د دوه اعتراض او جواب کوي. اول اعتراض دا دی لکه ته خو فعل لاړې او باس مفعول به شروع دی. نو جواب العامل في المفعول به اغا فعل یادوم چې مفعول به کې عامل وي نو د مفعول به سره تعلق دی نو باس نه وتی. دویم اعتراض دا حذف د فعل خلاصه کې کله د شبه فعل وي
تا صرف فعل یاد کو دا غیم جواب دی چې بې د فعل نه مراد عامل له فعل شبه فعل دوالو ته شامل له لقيام قرینه په وخت د ودرېدلو د قرینه کې نو ویل د قرینه بیان بکې دوه قسم قرینه دي مقالیه او حالیه کله قرینه قول یو کله حال وی جوازا وما مسله د حذفا جائزا دا تیر شوی بار بار مثال لکه زیدن رواله دا د قرینی مقالی مثال لبر وګورئ لکه زیدن یو کس ته وای من اضرب سوق وغربو ما تو زیدن معنی اضرب زیدن اضرب حذف دی او قرینه موجوده ده کنه مقالیات قاعده ده مشهوره ادا صرف د نحو نه د فقه هم ده المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب خذ وتوي طلاق درا کړي وتوي یا وشو بس المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب کا وګورئ کوم دې ته ورسېدنو لکه زیدن روالا لمن دا کس تبارا قال چې هغه وای من ضرب څوک هما یعنی بدی ترکیب کې ته وتوي ضرب زیدن نو دلته شرب سمه فحذف الفعل وفعل حذف شلول القرينه المقاليه قرينه مقالي بوجه الک قرينه مقاليه دلته سوا التي هي السؤال سوالو کنا خجید قريني حالي مثال یو سړی مکی تروان دي ورته مکه او یاو معنا تريد مکه مکه ته دی اراده ده منګه د سوزکو ولا تواس کو کنه شالم پول و یاو هغه موږ راته کله आवाज راته کوي چوک څه معنا تريد چوکا دغه مطلب یې نو سوزکو ولا چې دم فعل حسبي کله کله جواز وري کارونه ټول خلک کوي خو غریبانه نه پیژني نه اي تريد مكه فحذف الفعل وفي الحذف شلو دلته قرینه حال لکه روان دي حال دلالت کوي چې تريد فعل حذف دي للقرينه الحاليه پوه شولې به برو ګوره به دا خو یو باش نن سبق کې د حذف جوازي بیان هم کو دویم نمبر د دې دویمه قاعده دویم صورت د مفعول به فعل کله کله حسبيږي فحسب وجوبي سره او به ور سره قید ولګو سماعي د دویم صورت شو مجموعي تور باندې د حسب وجوبي د بارا صاحب د کافی څلور صورتونه ذکر کړی دي نبی علامه جمی اعتراض نقل کړی دی اعتراض په شکل بیان کړی دی چلکه د حسب وجوبي خو ګڼ صورتونه دي تا څلور ولي ویل نو هغه د خپل جواب کړی دی اگر چې اعتراض صراحتا نشته جواب صراحتا دی چې به دا څلور مشهور دي کني د دین علاوه نورم دي نو د ما چې ویل څلور زین دي یا صاحب د کافی ویل څلور زین دي د دې مطلب دا نه دی چې صرف څلور دي مشهور څلور دي حصر نه دي راسي بدی باندې برحال دا اوس چې کوم عبارت روان دي تر وجوبي قياسي بوري یو بګی د دې خبري بیان کړي چې دا څلور مواضع من ویلي دا حصر نه دي نور مشتا او دویم نمبر سماعي معنی سره د عبارت بیان کړي دا موري سماعي معنی دا چې د مفعول به د فعل حذف من اوریدل دي د عربونه او څه قاعده ورل نشته چې نور په ور قیاس کو سمعان دي رسې بده باندې نسبای مطلب بوې شوي موږ هم دغه شان عربونه اوریدلې دي صورتونه کې فعل حذفي څه قاعده ورل نشته او څه علت پکې نشته چې نور په ور قیاس کو او به ولا باقاعده مثالونه ذکر کړی دي دریم نمبر کې نو اوله مسله دغه کې دي ووجوبا دا باقي معنی تبدي وقت يحذف الفعل حذفا واجبا في اربعه مواضع بتلور زينو کی مجموعي تور تلور دي اعتراض دين علاوه نور مشتا وي تخصيص ثواب ذکر دا تخصيص د تلور مواضع او ذکر چې صاحب د کافي ذکر کړه ليس للحصر لوجوب الحذف في باب ليس للحصر دا حصر د بار نه دي چې هم دا تلور دي ځکه
لوجوب الحذف في باب الاغراء ځکه واجب دی حذف په باب د اغراء کې هم اغراء معنا ده یو سره په یو کار باندې را اوبارول را برانګیخته کول را تیزول تحذير هم د دې بشانی تحذير خودواړو کې فرق دی دلته په اقدام علی الفعل باندې را کار وکا په دې را برانګیخته کوي را تیزي او تحذير کې په دې را تیزي چې مې کوا دې مثال دی لکه یو سړی ورور دی مثلا ور تلويږي نو اخاک معنا الزم اخاک ورسره شل کنه هلاکیږي په یو کار یې را برانګیخته کوي او تحذير کې وایي مثلا الاسد ځان بچ کا نولته اقدام علی الفعل نه په ترک د فعل باندې وګورئ همدغه شان والمنصوب على المدح بمدح باندې چې منصوب وي لکه الحمد لله الحميده الحميده معنا اني الحميده امده همدغه شان او الذم کله ذنب وجه لك جاءني زيد الفاسق اني الفاسق کله ترحم د باري جاني مررت بمسكين مررت بزيد المسكين زید تیر شما اني المسكين سره دي امداد ور سره وکي بهرحال دومره ګڼ موازی نور دي چې دینم زید دي دا کوم چې ذکر دي بل لکثرت مباحثها بالنسبه الى هذه الابواب بلکې دې مباحث انتهي زید دي بنسبت سره دي بابونو ته خلاصه دا شول چې دا څلور دا حصر نه دی ولې څه پیږي به دا دویمه قاعده شروع ده کنه چې د فعل حذف بیان دی بکی دې کې څو صورت دي مجموعي تور درې حذف جوازي او صورت او به حذف وجوبي قياسي دویم د دویم صورت کې ما ول درې خبرې من کوم د یو وشولا څلور موازی د حصر د بارانه دي او دویم سماعي معنی ده او درې مثالونه دي نو ولا وشوا الاول من تلك الموازي الاربعه اول نچانا اول دغه موازی 40 سماعي دي هغه سماعي معنی را توقع معنی دا کوم مثالونه چې دي دا به سما باندې بنوي قاعده به ورلنوي چې نور په ور قياس کو دا اعتراض نه جواب کوم اعتراض زره چې دا کوم نور درې را روان دي قياسي منادا او دغه شان تحذير على شريطه التفسير هغه هم سماعي دي ربنا موږ ورېدلې دي نو دا خدواړه سماعي شو نه پیږي نو موږ جواب کوو به سماعي نه معنی دا ده چې قاعده نشته چې نور په ور قياس کو الته نور قياس کول شي دغه مثالونه علاوه منادا کې زرون مثالونه نورم شامل ول شي دغه شان په نورو کې مقصور على السماع لا يتجاوز امثله معنی دا چې تجاوز لا يتجاوز تجاوز بنه کیږي عن امثله محدوده دغه محدود مثالونه مسموعات کم چوریدل شي اوریدل شوی دي تجاوز بنه کیږي بین یقاس علیها امثله اخرى چې نور په قیاس کو لنډه دا خلاف القياس تخا ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه پدې باندې سي د ماده د الله سم بشرعي مجلد کې کوم شي چې خلاف القياس ثابت دي نور بنشي ور قياس کوله موږ تاسو موږ به قياس کوم ویلي دي قياس بشرعيتو کې چې حکم بخلاف القياس نه ثابت کني خپل مورد پورې با خاص وي دلتم دا مسله ده دا صورتونه کوم دي د خلاف القياس څخه قاعده ولا نشته کله چې قاعده ورلې با قاعده پنحو کې ولا نحوي قاعده موافق القياس فی فقه کې ولا شرعي فقهي قاعده موافق القياس فی قاعدين چې واوړې د لنده به خلاف القياس به خپل مورد پورې خاصي نور بن شور قياس کوله وګورئ خجي دوا دریم بیان راتو کنه مثال في اربعه مواضع کې بیانو کو سماعين بیان مو کو وس دغه مثالونه لك امران ونفسه دلته امران منصوب ده او د دې فعل حذف ده فحسب وجوبي السماعي سره مفعول به ده ونفسه کې دوه احتمال دي یاخو او عاطفه ده نفس په امران معنی عتب ده او د تفسیر د پاره ده او یا و په معنی د ما ده
اترك عمران ونفسه دویم وانتهو خیرا لکم وانتهو ځان بچ کی خیرا لکم او قص وکي د یو الله دا در لغوره دی الک خیرا لکم کې دې اعتراضونه کې چلته خو فعل شته کنه وانتهو پوهیږئ په دې مونږ وینا خیرا لکم د وانتهو مفعول نه دی اصل کې معنا دا انتهو عن التسلیسی عیسایانو د دریو خدایانو نه ځان بچ کړئ دا قصې مه کوئ واقصدوا خیرا لکم واقصدوا التوحید یو الله ومنئ دا د الله غوره ده پوه شولې په دریم مثال اهلا وسهلا خلق وی اهلا وسهلا معنی دا اهل کې دو ترکیب دو معنی کې دل شي یو اهل په مقابله د خراب کې راځي مقابله د خراب کې نو اهل لبا عمارت مامور زي مراد دی جوړ او دویم اهل په معنا د اجانبو کې راځي نو اهل لبا مراد خپلی اجانب غیر نه دو مفهوم د بار راځي دوړو دی اشاره کړی دا اے اتیتا دلته اتیتا حذف دی په حذف وجوب سماعي سره اهلا نو اول معنی کوي چې اهل مراد ضد خراب دی اے مکانا ماهولا مامورا ماهول او ماموري و معنا دا عمارت جوړ عمارت لرالی خراب لنی راغلی خپ آرام کینه د خیر سره منګه سي مسجد راغلی اجانی لیکي کنه او بل واهلا خپل اهل ترالی لا اجانبا پردو تنی تله اے وطیت سهلا کمره اچھا دا هو شو کنه واهلا لا اجانب خبر ختم شوله دویم مثال سهلا وسهلا دیم فعل حذف دی فاس په وجوبي سماعي شرط چوتای ترې تا پامال کړلو یو هموار زی چې د پامالې دو قابل له په قدمونه کې خودل شي صحیح زی دي لاحظنا کندو کبر نه دیکھا کندو کبر به نه ته مزل به کې نه کی صحیح زی راغله برحال نن درس کې موږ درې مباحث کول اول باس کې دو جزو حسب جوازی د بار قاعده او د قرینه دو صورت مویل نن درس کې دویم د حسب وجوبي سماعي هغه کې موږ درې خبرې وکړې موازی او بیان او به ورپسې سماعي معنا او به دغه مثالونه نو دریم تراشي د دویمه قاعده دریم صورت کله کله فعل د مفعول به حسبي کې فحسب وجوبي قياسي سره د درې موازی دي منادا دا تحذير دی ولا شرط دی تفسیر اول بیان د منادا کوم نن درس کې د منادا تعریف او ګدام ډیر عادت منادا تعریف کې درې اجزا دي توجه هغه اسم منصوب ته ویل کېږي یو د چا متوجي کول چې مطلوب وي دوا پداسې حرف باندې چې هغه د ادعو قائم مقام وي حروف ندا ورته وي درې څو اجزا شو تعریف کې هغه اسم منصوب ته ویل کېږي یو د چا متوجي کول چې مطلوب وي یا الک زیدا څه مطلب را متوجي شه دوا پداسې حروف باندې چې هغه د ادعو قائم مقام وي چې هغه خپل راځي را ل 15 حروف دي پوه نه شولې بي بس دا درې اجزا دي نور بیان علامه خپل کړی دی وګورئ دا والموضع والثاني ثاني صفت ده صفت د بر الله بودی د موصوفنا والموضع الثاني من تلك المواضع الاربعه دغه مواضع 40 المنادى دا تعریف او هو اسم منصوب ته ویل کیږي یو المطلوب اقباله د اسم منصوب زکه ما مفعول به په تعریف کې منګه سمره استل نه وڅ المطلوب اقباله دویم جز د چا متوجه کول چې مقصود او مطلوب وي به متوجه کول د بدو قسمه توجه جی کڅوک تا ګوري او سوچ بل ځګره دا غزړه متوجه کې الکا خط ګوري به متوجه الکا دې قلبي توجه اقبال ویلې کی اقبال قلبي زړه باندې ځان تر متوجه کی
یا یو سړی د دیوال لا خوا دی هغه ته یا لکه یا زیاده نو ته څه کتلې خو نشي معنا زړه دې راته متوجه کا او دویم یو سړی دی مخ بل طرف ته دی ته ورته یا زیاده زید دی مثلا نو معنا مخ راواړه ودی ته ویل کېږي توجهي وجهي پوهېږئ به د دې بیان براته کوي ښه به د تعریف سره المطلوب اقبال سره څوک بار کیږي نو هغه مندوب دی دغه قصه به کوي به وګورئ دا ای توجه الیک مطلوب اقبال معنا توجه دغه مخاطب الیک تا ته بوجهه او بقلبه اصل کې اعتراض نه جواب دی خبره ما هم کړله اعتراض دا دی ته تعریف کې وای چې د چا اقبال مطلوب وي متوجه کول نو به خو هغه منادا د تعریف د منادا نه وتلا کم کې چې مخاطب منادا ته تباقیده ګوري مخې دې درته دا غم متوجه کول مخرړول څه مطلب شو یا د دیوال نه خو دی دا غم مخرړول څه مطلب خو کوم مخرواړیم ته نشي کتلې ته ودانه نشي کتلې پوهیږئ به موږ جواب کوو چې لکه توجه په څو قسمه راځي توجه په دوه قسمه یو توجه قلبي ده چې د دیوال نه خوي یا مختا ته زړه نه دی متوجه او یو وجهي ده چې مخ نه دی درړولې وګورئ ای توجه الیک بوجهه ومخسر او بقلبه یا بزل سنا کما اذا نادیت مقبلا لکتا आवाज وکي د سکست چې ما ته مخ دی مقبلا شرب سبه علی کرےګا مخ ته ته دی بوجهه حقیقتا او حقیقي دی کوم ته आवाज وکي د سکست اچھا یہ صحیح ده ته आवाज وکي د سکست مقبلا عليك بوجهه چې مخامخ دی تا ته په مخ سره حقيقي تور باندې تا ته مخ دی د کوم به تعمیم کوي لغوک شي ما تاسو ویل توجه قلبي ده او بل وجهي ده دا څه ده کنه توجه قلبي کې دوه قسمه یو مخې در ترړولې دی او بل دیوال نه خوا د څه شو دریم اعتراض وکړه جوړ به ګو دریم صورت الکه قرآن کې هو یا سما او اقلعي یا ارض بلعي منادا اسمان منادا ازمکه واقع کړي حالن کې هغه متوجه کېدې شي داغه خو نه مخشته او نه زړشته دې سره څه په سوال پوه شولې جواب دار چې دلتم توجه قلبي مراد ده نه توجه قلبي دوه قسمه حقیقتا او حکما یا کوم چې غیر ذی روح دي وجه او قلب نه لري هغه د بار توجه قلبي حکما ده او کوم چې وجه قلب لري هغه د بار توجه قلبي حقیقتا ده پوه شولې به او ځکه کې مسله څنګه د سما یعنی توجه حکمی کی هغه دا چې اسمان یعنی غیر ذی روح شی ازمکا دا به من به په منزله د ذی روح کو او کله چې ذی روح ته ګوري او متوجی نه پسړې متوجه کې څنګه ندا ورته کیږي د غشان دي ته ندا وکي هیګي به دقه ته حکمي وای یعنی غیر ذی روح په حکم د ذی روح کې وګرځي او ندا ورته وکي دغه ته حکمي وای کنه حکم کې ولا وګرځول او ته وګورئ نو او بقلبه د دې دوه صورت دي کما اذا ناديت مقبلا لك بوجه حقيقه مثل يا زيد او حكما مثل يا سماء ويا جبال ويا ارض فانه نزلت دا حکمی بیان دی اول دارا کوش اولا منزله من بمنزله دا کس له صلاحيه النداء چا کی چې د ندا صلاحیت وي زړه یا په مخره متوجه کېدل شي په زړه متوجه کېدل شي ثم ادخل عليه حرف النداء نبه په دغه حکم هم جاری کی څوک چې بزړه را متوجه کېدل شي یعنی داخله کې به حرف ندا او قصد نداؤها او قصد غید ندا وشي نو فهي في حكم من يطلب اقباله دا په حکم دا چا کې شي د چا چې اقبال مطلوب وي ولې څه پیږي به څه مشکل شته بخلاف المندوب وهو دا اسم ته ویل کېږي یو جز المطلوب اقباله چې دا هغه متوجه کېدل مقصود وي دویم جز چې دا قید احترازي دی نسرت مندوب وتلو
کله کله یو سړی بغم کې افسوس کې आवाजونه کوي یا زیدا وای کنه وای نو مقصود دا نه چې لکه ما ته بسله باندې را متوجه شه نه مقصود نه یې افسوس کوي کاش چې وې او دا کسانې برابر کړی وې ورسېدلې به یا دغه مو وایي چې کسانې برابر کړی وې خروست راځي دسی وایا یو سړی ته تور سره محبت کې نشته وې کاش وې دا ټول دا موږ ټول وایو ار شپه چې سمولو دا وایو اما بلزم کسانه ته ویل ځکه اکثر پیرای په باره کې ما کاش پیرای خلک وای پیران دي موږ 2 بجې جمعات کې دینه بار ګرځو چې پیرې به الله پیرې کړي او کلک بیراګیر کو ازمن کار ور سره سیټ شي یاره پیری خدان پیرې کستا څه کیږي من کار وسټ کی خیر د خپې کېږي او سترګې کېږي شل پیری دی کېږي خېټه ته لار تلی دا کافی ده خیالم دې کنه ورحال افسوس کاش پلان کې ویا نه الته مقصود دانی بل راته متوجه شه تا چا د باره چا आवाज کوي اسی افسوس کوي چې ورا سره نو اقبال مطلوب نه نو بده سره ته غبار شو وته ګورئ بخلاف المندوبي لانه المتفجع عليه ذکه متفجع عليه باغي خو افسوس کیږي او دخل عليه حرف النداء بداخل شوی لمجرد التفجع خالص د افسوس لپاره لا لتنزيله منزله المنادى دا مطلب نه چې هغه ول منادا بزیرا کوزه کی وقصد ندائه لا لتنزيله منزله المنادى دا نه چې هغه کوزه شي په منزلت د منادا باندې او لا لقصد ندائه قصد ندا پکې نه شوی پوه شولې به فخرج بهذا القيد من تعريف المنادى لهذا مندوب په دې قید باندې تعریف د منادا نه وتلو او دغه وجه چې صاحب د کافی د مندوب د پارزان له احکام ذکر کړي معلومی کې منادا نه ده کني ځان له احکام نه ذکر کوله ولهذا افرد المصنف احکامه ځان لکړي مصنف د دې احکام به ذکر به ذکر سره فيما بعد راتلون کې عبارتونه کې د خیره وفي تحكم على مجمع فصاحب د کافیه باندې رد کړي ته مندوب بار کې د منادا د تعریف نه دا خنه کې ویږي به وجه سره وای د حساب دی چې مندوب چې هغه کې صلاحیت د دې شته چې تا ته متوجي شي او په سما او په جبال غیر ذی روح کې د سره شته دی نه هغه په منزله د دې کې په منزله د ذی روح کې او په منزله د قلب والا کې ځان ته متوجي کینو دا په منزله دغه کنه بس منادا کې به داخله شي سره د دین د کې صلاحیت مشتري کې نشته د کې زړه شته چې متوجي شي مخشته چې متوجي شي هغه کې نشته هغه په منزلت داغه چا جوړي چې چاته ندا کیږي او دانه جوړي ادا سه سرزوري کې وای پیږي به دا د خنې دي کړی وره وفيه تحكم فدې کې تحكم د بدلیل خبره ده فإن المندوب چې ايضا دا هم كما قال بعض ویلي د منادا ده مطلوب اقباله د دې اقبال مطلوب دی حکما على وجه التفجع د افسوس په طریقه فاذا قلت غور لك شتي يا محمد هو معنی سره فكانك تناديه غويتو تواس کې وتقول وي لو غت تعال راشا فانا مشتاق اليك تاسو ډیر محبت کوم شوق کې مستا نفل اولا ادخاله اولاد هذا چې دام منادا کی دام داخل شي تحت المنادا لکه دا کار صاحب د مفصلم کړي کافیت ملخصه ده هم دغه شان نسبوي د کلام د معلومیږي لہذا بارکولی نه دي بکار کما فعل او صاحب المفصل وقيل شاويلي الظاهر من كلام السبوي نسبوي د کلام نم ظاهره ايضا هم داد چې انه داخل في المنادا پوه شولې به اخري خبره بحرف نائب مناب ادعو دا دریم جز د منادا د تعریف هغه اسم ته ویل کیږي چې دغه اقبال مطلوب په یو حرف باندې داسې حرف چې نائب وي په زید ادو باندې من الحروف الخمسه وهي يا وايا وهيا واي والهمزه دا بحرف نائب منا بعدو سره دا قید احترازی دی په دې سره ليقبل زید دی متوجی شي بار شو ځکه ليقبل چې یا ليقبل دا نائب مناب د ادو باندې نه دی ورسېدلې به زده شوی به کنه